او کچره یو اسی دا ستاسو د پاره د لطف خبر وکم ایمان چرته پروت دی حضور مبارک فرمای چې الایمان ها هنا الایمان ها هنا الایمان ها هنا حضور مبارک فرمای ایمان دلته دی او حضور مبارک بزړه ته اشاره کوله فرمای چې الایمان ها هنا دا ایمان دا پزړه کې پروت دی ګوره ایمان د اعمالو بادشاہ دی او دا زړه د بدن بادشاہ دی هغه ایمان چې کوم بادشاہ دی دا په لاس کې نه دی پروت په سترګو کې نه دی پروت په دماغو کې نه دی پروت ایمان چې دی د اعمالو بادشاہ دی نو په هغه ځای کې پروت دی چې هغه په خپله باندې د تمامو اعضاو بادشاہ دی او د دې د وجې نه امام غزالی رحمت الله علیه یو خبره لیکي او بیا وروسته بس یو افسوس هم کوي لیکي چې دا زړه چې دی دا مرکز خدا دی د خدای پاک بنده د خدای پاک چې کم زید توجه د مرکز دی د خدای پاک چې بنده ته ګوري لکه څنګه حضور مبارک ارشاد فرمای چې ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم او كما قال عليه الصلاة والسلام حضور فرمای چې رب ذوالجلال د چا شکل صورت ته نه ګوري چې ښکلی دی او که بدرنګ دی د چا جسم ته نه ګوري چې غټ دی او که کمزوری دی رب ذوالجلال چې ګوري حضور مبارک فرمای د انسانانو زړونو ته ګوري امام غزالی رحمت الله علیه دغه حدیث په تناظر کې لیکي چې د خدای پاک د توجه مرکز د انسان زړه دی اوس که چېرې موږ دغه دریو خبرو ته لږ نظر وکړو ایمان دا د اعمالو بادشاه زړه دا د بدن بادشاه خدای پاک د کل عالم بادشاه د کل عالم بادشاه مرکز بادشاه دی چې هغه زړه دی د ایمان مرکزم چې ایمان د اعمالو بادشاه دی هغه زړه دی او دا زړه په خپله باندې د ټول بدن بادشاه دی چې ایمان د رب ذوالجلال د کائناتو د بادشاه په دربار کې ایمان به هله قبلیږي چې کله د زړه کې کامل ایمان پروت وي اعمال به هله قبلیږي چې کله ایمان قبول دی او د انسان اعضا به هله نیک کار کوي چې کله د انسان په زړه کې صلح موجود وي نیکی موجود وي د انسان زړه صفا وي او بیا رب ذوالجلال خالق کائنات په دې خبرو په تناظر کې دې خبرې جوړ کومه او هغه دا چې بیا دغه زړه کله صفا کیږي چې ټول بدن صفا شي لاس به کله ښه کار کوي چې کله زړه صفا وي سترګې به کله ښه لیدل کوي چې کله زړه صفا وي انسان خپې به کم ځای ته مزل کوي صفا ځای ته به هله مزل کوي چې کله زړه صفا وي سترګې به صفا لیدل هلته کوي چې کله زړه صفا وي لاس به هلته ښه کار کوي چې کله زړه صفا وي دارنګې ضمیر به ښې فیصلې هله کوي چې کله زړه صفا وي او دا زړه چې کله صفا کیږي رب ذوالجلال په یاد سره کم رب مرکز د انسان په بدن کې زړه دی د هغې رب یاد چې کله شروع شي دا زړه صفایي په خود به خود باندې شروع شي ځکه رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمای الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار شئ زما بندگانو که د سکون تلاش کوئ د آرام تلاش کوئ الله فرمایي د زړه قرار تلاش کوئ الله فرمایي دا د ما په یاد کې دی زړه د ستا د بدن بادشاه چې کله د کائناتو بادشاه په یاد کې شروع شي دا زړه ته به قرار ملاو شي او چې کله بدن ته قرار ملاو شي دغه تمام اعضاو ته قرار ملاویږي او اعضاو ته هله قرار ملاویږي چې دا زړه چې د بدن بادشاه د کائناتو د بادشاه په یاد کې مصروف شي ځکه رب ذوالجلال خالق کائنات دغه زړه له یو ډېر زیات اهمیت